لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روزي حوالی سره شپږ خبرې مونږ وی چې کوو به چې هر روژهدار د دغه شپږو خبرو لحاظ او رعایت ساتي. پرونه په لومړنۍ خبره باندې بیان شوي دي. نن د وخت مناسبت سره کوشش کوو چې دویم او دریم نمبر کوم روژهدار دپاره ادب دي هغه بیان کړو. لومړنی ادب چې د هغې په روژهدار رعایت او خیال ساتي هغه د سترګو حفاظت دی. پرون کې مونږ خبره کړې وه. دویم نمبر ادب هغه د خپلې ژبې دی چې روژهدار دا به د خپل ژبې ډېر زیات حفاظت او خیال ساتي. یوازې روژهدار نه، هر مسلمان چې په حالت د روژه کې دی او که نه دی به د خپل ژبې حفاظت کوي. خو په روژه کې د دې ژبې لحاظ او د دې خیال ساتل دا ډېر زیات اهم دي. د ژبې حفاظت باندې موږ پوهېږو. الله پاک دا ژبه یو داسې اندام او داسې یو عضو ګرځولی دی چې دا به خامخا ګویایي کوي د دې کار مطلق دې خبرې کول دي. د هر اندام خپل مخصوص کار دی، فنکشن یې دی. د دې ژبې کار هغه خبرې کول دي. دا به خامخا خبرې کوي. اوس چې کله خبرې کوي نو الله پاک د دې خبرو په باره کې هدایت راولېږه، تعلیم یې راکړو چې دا ژبې لکه د حرکت ورکې، د حرکت باندې لږ مخکې سوچ کوه چې په دې خبره باندې زما دنیا ښه کېږي، آخرت ښه کېږي. بلکل د دغې خبرې ته د اجازه شته کوه. داسې یوه خبره چې په هغې باندې ستا آخرت خرابېږي، دنیا خرابېږي، دې باندې دا خپله ژبه مه ګنده کوه. په دې د دنیا آخرت دواړه خرابېږي او بربادېږي. دې خبرې له خپل ځان وساته. په دې ژبه باندې ذکر الله کوه. دا الله پاک یو ډېر ورکوټې اندام یو ډېر مخصوص پیدا کړی دی. خو د دې ډېر لوی فلسفه ده. الله پاک په دې ژبه باندې خپل ذکر، د خپل کلام تلاوت هر ډېر لیدل غواړي. نبي علیه الصلاة والسلام هغه زموږ لپاره یو ماډل دی، یو نمونه ده. نبي علیه الصلاة والسلام هر ټیم په ذکر الله کې مصروف او مشغول و. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي: املاء الخیر خیر من السکوت. خاموشوالی د دې ژبې دا کم کار چې دی دا معطل کوي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د سکوت د خاموشي د خیر خبره کې بهتره ده. که بنده د خیر خبره کولی شي نو د لپاره چپ پاتې کېدل ښه نه دي. مه چپ کېږه او د خیر خبره کوه. تا ته به هم فایده وشي، څوک پرې عمل وکړي هغې ته به هم فایده وشي. بیا وروسته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي: وإملاء الخير خير من السكوت والسكوت خير من إملاء الشر. او که د شر خبره کې یو ټیک خبره کولی نه شي نو ستا لپاره بیا په خاموشۍ کې نجات کې او فایده ده. نو خاموش اوسه. په دې ژبه باندې عام حالاتو کې خصوصا په روژه کې دروغ، غیبت، مسلمان دلازاري، داسې یوه خبره چې په هغې باندې الله خفه کېږي، د الله بندګان پرې خفه کېږي، نبي علیه السلام پرې خفه کېږي. په ژبه باندې موږ د ټولو د روژې اثرات او برکات ختمېږي. وخت چونکې مختصر دی، انشاءالله آینده به بیا خبره کوو په دې نورو آدابو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.